شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربان دی. کوم ملګری چې تاسو ما سره وینئ پاک نیوز یو چینل چلوي، احمد علي نامه یې ده، ډېر خوږ انسان دی، د ډېرې مزېدارې ویډیوګانې دي. دی سروېګانې هم مختلف قسمونو کې وکړي. یو بل ورور راسره هم دلته ولاړ دی، شاید هغه سره به هم ګپ لګولو غوندې. خو وړومبی احمد علي وایي نه به تپوس کوو چېرې سروېګانې خو تاسو ډېرې وکړي. د دې موجوده صورتحال د چې کوم سیاست صورتحال دی دا کوم اړخ ته روان دی او ډېره په کوم نظر وګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېره شکریه، تاسو زموږ د غریب خانې ته راغلی، ډېره مننه. نن سبا صورتحال چې کوم دی نو هغه ډېر عجیبه طرف ته روان دی. فلحال د صورتحال چې کوم نتیجه ده نو هغه خو نه ښکاري، ولې چې عوام چې کوم دی عوام تقریبا 80% چې دی نو هغه بیل طرف ته دی او کم لیډرشپ چې دی نو هغه بیل طرف ته دی. نو فلحال چې کوم دی نو لکه د دې څه ویلې کېږي پکې نه ده؟ نه دې لا څه ویلې کېږي نه. د دې نه علاوه چې کوم زموږ د محترم خټک صاحب یو خپله پارټي جوړه کړه، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین، دې له په کومه نظریه ګورئ؟ د خلکو رد عمل په دې باندې څه دی؟ نو فلحال خو چې کوم دی خلک چې کوم دی او کوم سروېګانې چې مخې ته راځي د هغې مطابق خلک چې دی اوس هم عمران خان سره دي. عمران خان سپورټ کوي، دا څه پټه خبره نه ده چې ګینې زه ووایم یا زما په خوله باندې یا تاسو ووایئ ستاسو په خوله باندې. دا یو عام سروې ده او هغه په مختلف طریقو سره خلکو ته د دې اندازه شوې ده او کم حکومت چې دی نو هغې ته هم د دې اندازه وي. نو دا خبره ده. دینه 2-3 ورځې مخکې مونږ ابراهیم صاحب سره ملاقات شوی، نو هغې نه چې مونږ تپوس وکړو دغه تپوس مونږ ته وکړو چې یاره تاسو ته به مشکلات وي، ولې چې تاسو سیاسي رخ چې دی دا بدل کو. نو هغې دغه ماته جواب راکړو چې زمونږ مشکلات به وي. هغه وی چې کله مونږ د پیپل پارټۍ نه مونږ تحریک انصاف ته راتلو نو په هغه وخت کې هم مونږ ته مشکلات وو، خو بیا ورسره هغه مشکلات چې دي نو هغه بیا حل شو، معاملې چې وي هغه سیټ شوې. ملګري وګرځېدي، خامخا دې سره ګرځېدو سره تجربه کېږي. زمونږ کتونکو له د خپلې تجربې نه وتې نچوړ څه داسې میسج به ورکول غواړي؟ یاره خبره داسې ده چې ملګري او کتونکي دې خفه کېږي نه. نن سبا زمونږ اعمال چې دي اول زه د ټولو نه زیات چې کوم دی نو زما دننه زړه چې دی هغه تور دی او دغسې معاشره چې کوم ده نو تر څو چې زه نه یم سیټ شوی او معاشره نه سیټ شوي نو موږ د دا توقع نه ساتو چې په موږ به د پلاني حکومت راشي او زموږ مشکلات به حل شي او زموږ ملک به ترقي وکړي. ګوډ میسج یار، ډېر زبردست، ډېره مننه ستا د ټایم راکولو. قدرمن شي، عزتمن شي، په الله ګران شي.